رواج دی کلتور دی هغې ته قرآن هیڅ نه وایي هغه الله تعالی آزاد پرېښی دی. مفتي صاحب زمونږ په دې کلتور کې چې کوم ده موسیقي شامله ده که نه جي نو موسیقي ته تاسو په کم نظر ګورئ لکه دا اسلام کې اجازت ورکوي زمونږ کلچر اجازت ورکوي که نه ورکوي ځکه چې ما ته دا روایات چې کم بعضي دي دغو روایاتو خو مسلمان بګړاو کړی دی دغو روایاتو په من کې قسمونه پیدا کړي دي دغو روایاتو په من کې اختلاف پیدا کړی دی نو روایت باید قرآن سره وتللی شي او کله چې د هغې سند وکتی شي او قرآن سره وتللی شي نو د دې بیا حجم کمیږي. پاتې شوه د موسیقۍ په اړه به زه دا ووایم چې قرآن کریم فرمایي وعن اللغو معرضون هر هغه شی چې هغه ټایم ضایع کیږي ورسره فضولیات وي هغې نه د مسلمان ځان وساتي. که چېرې موسیقۍ باندې یو سړی ایمان نه راوړي او د ثواب کار یې نه ګڼي او ضروري قیمتي ټایم ورباندې نه ضایع کوي او د بې حیایۍ او د بې ادبۍ سبب نه ګرځي هسې د ټایم پاسۍ دپاره یو سړی دا شی استعمالوي نو دا بیا دومره خطرناک نه دی لکه څومره زموږ مولیانو د دې نه یو کفر جوړ کړی دی. ځکه چې که یو سړی رباب 500 کاله ووایي که نه نو رباب سره به سړی هندو نشي رباب سره به سړی کافر نشي خو د مولیانو بعضې تقریرونه سړی کافروي د مولیانو بعضې تقریرونه سړی د دین نه وباسي د بعضې مولیانو بعضې تقریرونه سړی د اعتدال نه وباسي نو د بعضې تقریرونو په مقابله کې به زه یم چې موسیقي ډېره ښیي کم از کم د خلکو به پې باندې لکه مثال په طور باندې افلاطون صاحب وایي د روح غذا ده که نه دا خو خیر بعضې خبرې خو لږه مبالغه ارایي ده موږ دا نه وایو چې دا د روح غذا چې کم دی دا د الله عبادت دی او د الله عبادت مونځ و روژه او حج نه دی د مسلمانانو سره د انسانانو سره امداد کول دي. نو زه دا وایم چې که چېرې په اعتدال سره یو سړی دا شی وساتي ټایم پې پاس کوي تشخیص ذهن پې باندې کوي شاعري ورسره بېدینه او بې حیایۍ والا شاعري نه کوي نو دا څه داسې شی نه دی چېرې په دې به سړی کافر شي. ما درته ووایي چې بعضې د مولیانو تقریرونو نه دا ډېره ښه ده د بعضې مولا تقریر نه او د بعضې خلکو د مجلس نه به زه یم چې تاش ښه وي د بعضې ملایانو او د بعضې خلکو د تقریرونو او د مجلسونو نه به زه یم چې لډو ښی غیبت نه به پکې بچ وي او د ناکاره کارونو نه به پکې بچ وي نو که چېرې سړی قیمتي ټایم پې نه ضایع کوي تشخیص اذهان دپاره استعمالوي او ثواب یې نه ګڼي او داسې جایز و کاروبار یې نه ګڼي نو دا دومره غټه خطرناکه خبره نه ده. نام نهاد مولا دی بدر منیر دی که څه نوم یې دی سر خوړلی 63 ټوپۍ په سر یې غړ غړ بریتونه دي هغه یو نوی کلیپ راغلی چې د اساس کې وایي د اساس ټیک دی موسیقي ټیک ده هغې چې کوم بیان نکتې دي هغه بیان به جواب کوم. یو نکته دا بیان کړي چې دا یو خبره دا کړي چې دا ثقافت او ثقافت آزاد دی دا خبره غلطه ده. ثقافت کې یاد ساتئ کنه مو کلتور د پښتون چې کم لغت هغې کې ورته کلتور ویل کېږي دا اصل کې د کلچر نه اخیستل شوی دی. کلچر انګلیش کې ورته وایي کلتور ورته پښتو کې وایي او اردو کې ورته ثقافت او تهذیب تمدن د مختلف الفاظ استعمالي وایي تهذیب او ثقافت آزاد پرېښی دی دا خبره د غلطه ده چې کم ثقافت شریعت ته برابر دی هغه شریعت ما هغه ځای پرېښودلی دی او چې کم د شریعت خلاف دی په هغې باندې رد کړی دی. د عربو ثقافت کې شراب څکل و که نه و قرآن ورباندې رد کړی حدیث رد کړی چې دا حرام دی. د عربو ثقافت کې زنا وه که نه وه قرآن ورباندې رد کړی که نه دی کړی. د عربو ثقافت کې قتل و غارت دشمنیانې وې که نه وې حرام او نه قرآن ورباندې رد کړی حدیث رد کړی دی. دیو چې نه دا خبره ده غلطه دی ثقافت آزاد پرېښی دی. سبب یو سړی بربنډ ګرځي مورتي ولې ګرځي غبي چې زه یورپ نه راغلی هلته دا ثقافت دی دې ته څه جواب کولی شي نه دا خبره غلطه ده. دویم دا وایي چې کله روایتو کې اختلاف پیدا شي بیا به مونږ قرآن سره هغې وزن کوو قرآن سره به تلو هغه نه هغه پته لګي نه قرآن سره د روایتو تلنو خپل اصول و ضوابط دي ازادي نه دی پرېښی چې ستا خوښه ده چې کم ستا عقل ده کمکل د منی عقل په ځای به کمکل ورته ووایي چې دا منی ټیک دی او چې دا نه مني بې نه مني او دا یاد ساته یو حدیث هم د قرآن خلاف نه دی خو ستا د عقل په ځای باندې بوستي ته پې نه پوهېږي
قرآن او حدیث یو رنګ دي دې مس کې اختلاف نشي راتللی البته که اختلاف راشي نو محدثینو او مفسرینو کار دی چې دې مس کې به تطبیق کوي تطبیق دا معنا چې غا هم ټیک دي دا هم ټیک دي دا معنا ده دا معنا ده اور که بیا تطبیق نه کیږي بیا ترجیح ورکول کیږي چې دې ته موږ ترجیح ورکو د دې د وجوهات وجه نه خو نور دا نشي کولای چې ته دا وایې چې دا قرآن سره د روایت مختلف دي دا بالکل ختم دي سره منون علی اعوذ بالله دې سره خو الحاد طرف ته تللی نه دا خبره ده غلطه ده بل دا خبره چې روایت وجه نه اختلاف ممکن پیدا دی اختلاف امت د پر رحمت دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې رفع یدین بکو احناف وی چې رفع یدین نکو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې قرات خلف الامام شته احناف وی چې قرات خلف الامام نشته دغه خو امت خیر دی البته هغه اختلاف امت د پر نفرت ته تبعید چې هغه کې جنگ جګړې جوړ شي لکه اندی جوړې کړې دي باډي کې دوه کومونه ونه خلولو کربوغي کې ونه خلولو او سادي کې روز پېښور کې خپېړه می کړې دي دا اختلاف حرام دی نور چې علمي اختلافي دلایل په باب کې هغه خو ټیک دی غز د میدان کې نه کنه بحث کو نه هر اختلاف مضموم نه دی هغه اختلاف مضمون دی چې سره امت کې اختلاف انتشار پیدا کیږي توڑ پیدا کیږي دریم دا وی چې والذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون الله پاک د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې مؤمن هغه دی چې هغه د لغو کارونه ځان ساتي نگانی بجانی خو لغو سکی تبعید حرام شي زیدین اغباسی مومن ځان ساتي آیات دا ذکر کیو بیا تحریف هم پکې وږي بیا دینه غلط استدلال هم وکي دا پته نشته څنګه علم د کړي مومن کار دی چې هغه د لغو کار نه چې هر هغه شی چې هغه د دی ټیم بربدي غنه به ځان ساتي ځکه موږ چې تاش لډو چکه دا ټول ناجایز دي ولی چې دا د مومن ټیم بربدي او به چې نه ټیم پاس پکې کیږي بیا خیر نه د مؤمن د مسلمان ټیم پاس د پر راغله دي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون د دې څه معنا ده تاسو دنیا کې عبث پیدا شوی به ژوندۍ د تیرا کا بیا به قبر ته بس هیڅ نشته نه حساب کتاب در سره کیږي د یو لمحې د یو ساعت حساب کتاب ورکه مسلمان ټیم پاس نه دی راغله امریکای کې ټول ټیم پاس کی تن ټیم پاس کی تا د امریکانی کې بیا سفر ته کافر يهودي کی اعمال ول ژوندۍ به تیرای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مطابق په ژوندۍ تیرای بل دا وی چې دا ساز حرام نه دي د مولیانو حرام کړي دي موږ نه دي حرام کړي الله پاک حرام کړي دي ومن الناس من يشتري له الحديث دینه معلومیږي چې ساز حرام دي واستفسس من استطاع منهم بصوتك دینه معلومیږي چې دا حرام دي والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما قرآن حرام کړي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حرام کړي ان الله حرم الخمر والميسر والکوبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حرام کړي موږ نه ها چې کم سړی حرام شي حلال غني د به کافر کیږي اور علماء کار دا نه دي چې کافر بنانا کافر بتانا یو سړی به کافری موږ بداوي چې دا کافر دی کم سړی د الله پاک د توحید نه انکار وکي موږ کافر جوړ نه کو خپل باندې کافر دی خو موږ به خلکو ته خو چې دا کافر دی نو علماء کا کام کافر بنانا نہیں کافر بتانا ہے اوس دا بتانا بنانا باندې ته نه پوهیږي نسو او بیا وی چې د بازو مليانو تقریرونه اوریدل د خدي چې سړی ساز ووري دین اصل کې خپل ځان مراد دی معراج وکینه د انکار کړي د قرآن د آیات نه انکار دی نه منکر قرآن شوی تراویح نه د انکار کړي نه د حدیثونو انکار دی منکر حدیث شوی دا خبره ټیک ده چې ستا بیان اوریدونه کا ساز یو سړی الله یعذ بالله اورینو کم از کم گمراه کیږي خو نه که منکر قرآن منکر حدیث خو نه جوړیږي او بیا موږ دا وایو چې ساز ما اورا تبلیغ ته لاړ شه جهاد ته لاړ شه تصوف میدان ته لاړ شه صوفینه بیت وکا موذ وکا نفل وکا تهجد وکا ولی ساز ووري څوک د دوی چې ووري حرام دی د یو ګناه نه بچ کېدو لپاره بلې ګناه ترغیب ورکې دی مطلب خدا دی چې د اساس مور خیر دی زنا وکا الله یعذ بالله به وی چې غیبت کول نه اساس اوریدل خدي نو بیا دا ورته وی چې غیبت کول نه زنا بیا خدا غیبت کول نه شراب سکل خدي یو ګناه نه بچ کې په بلې ګناه اړه دا کم اسلام دی نه امت مسلمه د علماء کرامو ذمہ داری دغه ده چې ګناه نه به بچ کې نیک الار مور ته خدا د مستحجد او نوافل ولا جوړ کا د قران تلاوت ولا جوړ کا دا چې ساز ووري قران تلاوت ولی نه کوي دا چې ساز ووري حدیث ولی نه پړوي حدیث ولی نه ووري ځکه وایم چې بعضو خلکو د تفسیر اوریدلونه قران ترجمه اوریدلونه فضل اعمال تعلیم خده ولی چې کله اجماعي عقیده نه انکار کوي حیات النبی منکر جوړيږي اور د عذاب قبر نه انکار کوي د معراج د وکی نه انکار کوي شل رکعت تراونه انکار کوي غنه فضل اعمال خو خود کم از کم عقیده خود نه خرابېږي کنه عقیده خود په خپل ځای باندې ټیک تا کنه نه ځکه مونږ وایو چې بعضو مساجدو کې بعضی مولیان چې ترجمه کوي غنه د فضل اعمال تعلیم خده فضل اعمال سره د الحمدلله خلکو اعمال برابرېږي عقیده خو نه خرابېږي کنه
او ته ترجمه کې داسې خبره کې اوس قادیانی یا پرویزه یا چې بلې باطل فرقه ولا تفسیر کې خو خلکو عقیده بربادي کنه نغې نه خو فضل اعمال تعلیم به خدای عقیده نه خرابېږي نه دی چې نه دا خبرې ټیک کړي چې د بعضو خلکو تفسیر نه اوري غو مطلب دی چې ما تفسیر ما اوري ولی ما د معراج د واقع نه انکار کړي عذاب قبر نه انکار کړي نه غو چې عقیده د خرابېږي غو فضل اعمال تعلیم خدای کنه او بیا وایي چې هغه نه تاسو کی چې دا ساس خو د روح غذا د بازي خریدا مبالغه نه د کفر دی سوچا د روح غذا قران تلاوت دی روح غذا د قران او د حدیث خبرې دي سو وی چې د روح غذا ساز دی غانا ده الا یعذ بالله الا بذکر الله تطمئن القلوب دا قران کې الله پاک اعلان نه دی کړی په بدقسمتي سره په قران نه پويږي کنه نو دیو جنا موجوده دور کې او زه حیران پاتې شم تاسو یې سموده مخکې کتلیو ان شل پټه یو مشر دی عمل ولینو می دی کسنو می دی هغه به دا ویل چې زموږ د مرکز ته راځي تاسو باندې به دبلا باجا ساز رباب زکوب دې سره تاسو پیسې ګټي کار مو روان وي نه که غیر غوړي نه خو نه په مخ باندې ګیرسته نه په سر ټوپېشته او یو سړی سر باندې ټوپې کی دي ګیرم پری دی او په منبر باندې ناس خلک ساز تر غوړي بجو تر غوړي څومره د افسوس خبره ده ظالم استا هغه کې سفر دی هغه صرف ګیره نشته استا په مخ باندې ګیره ده دا ډیره د افسوس خبره ده دیو جن زما مسلمانانو نن سبا چې کم موږ کم دور سره تیریګو یو انتهایی فساد او د فتنونه ډک دور دی اور ځان ستل پکار دی ما یو ځای کې د دې بدر منیر غلطه قید بینول یو کس پاسې دوی دا غیبت دی من شکر دی چې تا غیبت او پیشاندلو دا چې غونډه د علماء په سلګي د فلانکې د سری فلانکې د سری د مولیان د سری د مدرسې د سری غته ته غیبت نه ښکاری او چې کله دغه باطل او عقاید رد کوم بیا ته غیبت ښکاری اور کچری ته دې ته غیبت وای کنه دا غیبت سره عام په منبر محراب کوم بیا د لاس خلاص دیو جن علماء ذمہ داری ده د گمراه خلکو نه خلک بچکول د زموږ ذمہ داری ده کته به خفقیږي خو د غزره چوت کا اور علماء د لیکلي چې سړی ظالم دي د ظلم نه بچکول د علماء ذمہ داری ده د یو سړی چې د قیدینت دوت چلی زله کې څنګه قیدینت بینو ته ماته چې ما بینو د غیبت دی څه خیال مې یا دلته یو رفضی را پاسي غا صاحب کرام او پسې بد رد وي ځکه چې دی عقیده غلطه ده او مسائل غلط مینو تر پاسي نه دا دی باندې رد ځکه ما کو د غیبت کی راځي تور ته غیبت وای مونږ ورته حق وایو ندی و چې نه لګزان په یول پکار دی اور هر مولا خبر اوریدل هر مولا خبر منل دي کې خپل تاسو مشل زری ویلي دي چې کم عالم بیان تاسو اوري کم کتاب مطالعه کې کم تفسیر ګوري لګ د خپل مسجد امام ته خیا چې دا فلانکې تفسیر دا فلانکې کتاب فلانکې لیکل دی ماته مطالعه اجازه شته که نشته اور الله دین کی بعضی کتابونه دسی چې غو مطالعه کې عقیده به خراب شي صاحب کرام دشمن و جوړي پته بندر ته نه لګي خلافت او ملوکیت کې مودودی دا کار کړي چې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه بس ټارګټ کړي دي هغه کتاب چې څوک پړوي بس غدا امیر معاویه رضی الله عنه دشمن جوړي هغه چې څومره روایت راخصي غا ټول در حافظ او د شیګانو کتابونه راخصي دي هغه د اسید صاحب کرام دشمنان دي نزدک درته وایم چې تفسیر پړوي غاب نو علماء دیوبند علماء حق پړوي کا تاریخ کتاب ګوري غاب نو علماء دیوبند علماء حق ګوري تر دې پورې چې د کتاب نماز پړای دا نو علماء دیوبند علماء حق ګوري ندی خپل مسجد امام نه به تاسو کې چې دا کتاب زګورم سټډي کوم دا ماته ټیک ټیک نه دي یو مولا ووري وظیفه درته وخی یا بیان ووري غام به مونږ تر وړه چې دا ټیک ټیک نه کوم چې ټیک تی وای او ټیک نو مې وره ندی سره تاسو اعمال او قید محفوظي او زموږه ذمہ داری چوکیدار ده ټیک ته کنه دانا چې د غلی او د کوسو چوکیدار کو زموږ چوکیدار تاسو عقاید او اعمال بچ کول دي که څوک خفقي خو دې سره چوت کی ندی اعتبار سره تاسو بلګ بیدار اوسئ